अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला निद्द लहु वला नदीद लहु वला जिद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मुमिद्द लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व महबूबना व महबूब रब्बिना व अत्क़ाना व अअलाना व अजलाना व अत्यबना व अतहरना व अकमलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात वक़ाल अहदुम मिनस सालिकीन कुल्लु इम्रिइन मुसब्बहुन फ़ी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराकि नअलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम मुसलमानानो, अल्लाह तबारक व तआला मुंग व तासु ला दुनिया की इंतहाई मुख्तसर तरीन ज़िंदगी रा कड़ी दा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाई खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह मर्ग पैदा करे और अल्लाह जुन पैदा करे। कुरान करीम के बाज़ मकामातों के द इंसान द पैदाइश तस्करौशी नो फौरन वर्पसे द मर्ग
یا د قیامت بیان کوي چې ستاره دنیا دا عمر دا همیشه د پاره نه دی. کنتم امواتن فاحیاکم، تاسو نه وې الله د دنیا کی وجود درک همیشه بنے. ثم یحییکم ثم یمیتکم، بیا بدر باندې مرګ راولي. تاسو نه وې الله شته کې د دنیا جون د درک، خو ثم یمیتکم دا به همیشه نی د دنیا دا جون د نرست مرګ را روان دی. کله قرآن ذکر کوي ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ پاک تاسو پیدا کی، تاسو له وجود درکا، د دنیا زندگی درکا، خو دین پاس به تاسو مړه کیږئ. آدم علیہ السلام د جنت د نعمتونو نه راووت، الله رب العزت ورته وی اهبطوا لاړ شئ جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله رب العزت ورته وی تاسو له پزما کې ولکم فی الارض مستقر ومتاع إلى حين، تاسو مکه تلاړ شئ او تاسو لا په دې ځمکه کې مستقر زید استوګنه دی او متاع إلى حين، تر یو وخت پورې سکره. چې مونږ او تاسو د دنیا په دې جون باندې اعتماد ونکو، د دنیا زندگی دا ختمېدو والا ده، دا فانی ده. په دې وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اکثروا ذکر حازم اللذات، اے ملګرو تاسو ډیر ډیر یادوي. نو څه یادوي؟ حازم اللذات، هغه څیزه چې لذتونه خوندونه مزې ماتوي ختموي، هغه مرګ دی. چې مرګ څونه سړی ډیر ډیر یادوي که نه، بیا د دنیا په دې رنګینو کې او پلوشو کې او د دنیا په دې مستو کې دې سره بیا اړه نه لګي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکثروا ذکر حازم اللذات، تاسو دا لذتونه ماتون کسیز ډیر ډیر یادوي چې هغه مرګ دی. بعض علماء ذکر کوي په دنیا کې خو ستا د کور د پراخې سوچ دی، خو سوچ دا پکار چې دماغ قبرم پراخی ښه. دنیا کې دار چا منډه، دار چا تګودو، دار چا هلې ځلې، دې دپاره چې زه ځان ته دنیا کې پراخه کور جوړ کم. نو سالک وی اما بیوتک فی الدنیا فواسع، اما بیوتک فی الدنیا فواسع فلیتا قبرک بعد الموت یتسع. افسوس چې مرګ نه پس د کور بیا پراخی مړه. ځکه دا خو انسان ته پته نشته، دی خدا عقیده نه ساتي، په خولې خو وایي خو دړه نه مني. حالانکه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی کل امرئ مصبع فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. هر سړی خپل کور کې سبا کوي، خدا مرګ دل د پیزار د دې چڼیاو نم نږدې دی. ښه سړي ته دا پیزار د چڼیاو څونه نږدې دی، یا دې سپلې کې دا چڼیاو دې سپلې ته څونه نږدې دی، د دې نه دا مرګ ورې زیات نږدې دی. والموت ادنی من شراک نعلہ. او د مرګ نه خو څوک خبر دی نه، مرګ ناڅاپه راځي او مرګ اچانک راځي. ښه وی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا فل کی خبر نہیں. د خپل مرګ نه څوک خبر نه دی او د سلو کالو پندونه تړلی، پل کی خبر نہیں، دسترګې د رب برابر پته وته نشته، سات کی بیا سات کی نه. نو هر وخت مرګ یاد ساتل. تفسیر قرطبی ذکر کوي کوم خلق چې مرګ یاد ساتي کنه، د دې ګڼ فواید دي. د مرګ یاد ساتلو، مرګ ډیر ډیر یادولو،
د دې ګڼ فواید دي. نو یو فیدې دا ده تعجیل التوبه، د انسان ته به الله پاک د توبې توفیق ډېر زر تر زره نصیب کوي. نن زمونږ توبې ته ډډې نه لګي. ګورې ښه خره ته خپله ښه پته ده د خپلو ګناهونو. د بل چا مخکې خو ځان ډېر زبرګان او اولیاء کرام او بس اوس ګینې بس د بیت الله شریف نه اوس راللو ځان داسې حسابو. خو هر چا ته خپل کمی کوتاهي چې د مور پې څونه حق پاتې، د پلار پې څونه حق پاتې، د اولاد پې څونه حق پاتې، د بیبي پې څونه حق پاتې، د ګاونډي یې څونه حق ضایع کړی، څونه حرام یې کړي، څونه حرام خوړلي، څونه دروغ او څونه غلا غلطي غیبتونه چغلې. دا هر سوار انسان ته خپله پته ده. چې خبرو ته شي نه جي نه سوال نه پیدا کېږي. توبه نه وباسو، توبې توفیق نه میلاویږي. دا ولې مرګ مو هېر دی. که کله زمونږ او ستاسو مرګ یاد وي نو د مرګ د یاد فایده یو دا ده تعجیل التوبه، د انسان تعالی د توبې توفیق نصیب کوي. تاسو وګورئ کوم خلک چې په مرګ یقین ساتي، په مرګ ایمان ساتي چې دا مرګ راتلو والا دی او پته خو لګي نه، هر وخت دی کری ریبي هلکه ما سره خو به د دې زرې تپوس کېږي. دې زر توبه وباسي، پټ په پټ الله سره خپل تعلق برابري ښه. نو یو فایده د مرګ ډېر یادېدو تعجیل التوبه، توبه دای توفیق ملاوېده. دویم دا قناعت. قناعت ډېر لوی صفت او ډېر لوی نعمت او ډېر لوی دولت دی. قناعت ممکن قناعت نشته، مونږ مسلسل لګیو د دنیا ګټلو دپاره، مسلسل د دنیا د ډېروالي دپاره. حالانکه یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که د انسان دپاره یو وادي د سرو زرو شي که نه، یو غون ځنګل د سرو زرو ډک شي، دی به دویم هم غواړي. دا نه وي چې بس دی. او که د دپاره دوه وادیانې د سرو زرو شي، دی دریم هم غواړي. نبی علیہ السلام فرمایي ما یملأ فاه الا التراب، دره دا خوله او دا ګیډه به صرف په خاورو ډکېږي. بس دې دنیا کې دا نه وي چې یاره بس داره بس دی. قناعت ممکن نشته. قناعت دی ته بس موجود دی، لږه ده، ډېره ده، توده ده، سړه ده، دا ما لپاره ډېر شی ده. نو د کومو خلکو چې مرګ ډېر یادي او ډېر یادوي، نو دویمه پیدا بدایي چې ای ته الله پاک قناعت نصیب کوي. او قناعت چې چاته میلو شو نو غریب پریشانۍ ختم شوې، ټینشنونه ختم شو. بل زما عزتمندو بله فایده د مرګ د ډېر یادېدو، په دې عباداتو کې نشاط، په عباداتو کې زړه لګېده، د عباداتو نه خوند حاصلېده. یقینو کې نن مونږ مونځ کوو خو مونږ ته خو مزه رانکي. زمونږ مونځ په دې اوږو مو یو پڼ پروت دی، د مونځ ټیم شه نو که څوک ځي مونږ جومات ته شو پڼ ورغورځوو بس خبره ختمه. نه په دې مونځ کې خپل یو لذت دی، بیا په دې په مانځه کې په دې قیام کې ځان ته خوند دی، په رکوع کې ځان ته خوند دی، په سجدو کې ځان ته خوند دی، په تشهد کې ځان ته خوند دی. مونږ ته خو خوندونه نه میلاوي. دا ولې مرګ مو نه دی یاد. بیا یوازې مونځ نه، د تلاوت ځان ته مزه ده، د ذکر اذکار ځان ته مزه ده، بدن ته تازگی ورکوي، مونږ ته تازگی نه راکوي. ولې؟ زمونږ مرګ نه دی یاد. اوس د کم انسان چې دا یقین دی چې یاره زما اوس 10 منټه پس پته نه لګي او دې 10 منټه دې ذکر کوي، نو څه مو ښایي دا ذکر به څنګه وي؟ هر سبحان الله الحمدلله سره به د سترګو نه اوښکې رابهیږي. ښه وی ای زاهده د ریا تسبیح دې پرېږده، د یار ذکر زه د اوښکو په قطرو کوم. تو خلکو ته شومنټ ورکې ټک ټک دې جوړ کړي دي. بر زبا تسبیح و در دلگاو هر ای چونی تسبیح کې دارد اثر. لګیا په خبرو کې او دې خواړه تسبیح دې بس اثري. د هر ذکر سره چې ستا د سترګو نه د اوښکو قطره روزي، د هر سبحان الله ویلو سره د سترګو نه اوښکې راوتل، دا به د دې عبادت او د ذکر لذت خوند او مزه. خو نن افسوس دا دی
نن افسوس داري چې مونږ او تاسو چونکې مرګ ډیر ډیر نه یادو نو مونږ ته په عباداتو کې لطف نشته ان مونږ د دغه د پاره سوچ کوو چې یاره زما د عباداتو نه ما ته خوند حاصل شي نو موږ به قیام اللیل سوکو د شپې را پاسېده به سوکو قیام اللیل د شپې را پاسېدل چې په هغه وخت کې د هغه خالق کائنات د طرف نه اعلان کیږي څوک غوښتونکي شته دا د هغه ذات چې هغه سره د هر څه خزانې دي هغه سره کمی نشته نن په ایمان یو چیرمن ګوټي ممبر ګوټي یو وزیر ګوټي چې یو علاقې ته راځي هلکه خپل ضروریات خپل درخواستونه راوړی نو څه مو خیال دی هر یو د بل نه مخکې کېږي ښه یاره نالی مې پاتې ده او دا کار پاتې دی او دې ځای کې پول دی او دې ځای کې دا شیز دی او دې ځای کې د بخر دپاره لختې برابرول دي او دې ځای کې دا بلا شی مسلې مونږ هلته وړاندې کوو او هغه ذات اعلان کوي څوک غوښتونکي شته نو هغه ذات به مونږ نه بیا په دې خفه کېږي نه څه هغه ذات ته مونږ خپل ضروریات نه وړاندې کوو حالانکه الله پاک هغه ذات دی چې د هغه نه څوک نه غواړي نو هغه خفه کېږي ښه الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب خالق او مخلوق فرق داري انسان صفت داري الله يغضب ان ترکت سؤاله کدا الله نه سوال نه کوي نو الله خفه کېږي چې نه غواړي ته نه او بني آدم حين يسأل يغضب او د انسان او د مخلوق صفت داري چې دنه بیا بیا غواړي نو غوسه کېږي ښه که سکه پلار دی ولینی یو پیر ورشه شپې 3 بجې وروړه بابا تکلیف دی راته پیسې راکا دا راکا در بکی بیا په 3 پیره یې منډه درکړي خو خپل کار کوه دا د آرام ټیم دی پلار دلته داسې وایي نور پردي خلک خو لا پرېږده وه دا د انسان صفت دی چې نه بار بار یو څیز غواړي دی پې غوسه کېږي او د الله رب العزت نه چې نه غواړي نو پې خفه کېږي نو د مرګ د یادولو دا نور فواید هم شته خدای غټ فواید دي یو انسان ته د توبې توفیق زر تر زره ملاویږي دویم دته قناعت الله نصیب کوي او دریم په عباداتو کې به زړه لګي او لذت او خوند به ورته حاصلیږي د عباداتو نه او د چا چې مرګ بالکل ایری د توبې توفیق ورته نه ملاویږي حرامو کې مبتلا بے حیايي کې مبتلا رشوتونو کې مبتلا سودونو کې مبتلا مختلف قسمه گناهونو کې مبتلا چونکه مرګ بار بار یادای نه توبې توفیق نه ملاوي قناعت بني هرس په پکې ډیری چې مرګ یری او دا رنګ د عبادتو څخوان او لذت او مزه دا به متنی حاصله پدی وجہ چې مونږ او تاسو مرګ ډیر ډیر یادو او د دنیا په بے ثباته زمونږ یقیني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر دا دنیا د مسلمان د پاره قید خانه ده دنیا خود قید خانه مرګ را روان دی د دې قید نو وتل په مرګ سره کیږي الدنیا سجن المؤمن دنیا قید خانه ده او ګوره دا نبی علیہ السلام یو تشبیه ذکر کړی ده چې د جیل زندگی څنګه وي په جیل کې یو انسان په خپل خوخه جنت یری نو دا دنیا د مسلمان د پاره جیل دی نو دا مسلمان به په دنیا کې په خپل خوخه جنت یری چې دې په خپل خوخه جنت یری بیا دا د مسلمان شان نه دی د مسلمان زندگی خود دین عبارت دی وی تیرے آزاد بندو کی نہ ای دنیا نہ او دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی نبی علیہ السلام فرمائل الدنیا سجن المؤمن دا دنیا دا مومن دا فارا قید خانہ دا قید خانہ جیل سجن نو یو پا جیل کی جیلی التا دا خپل خوخی جن نشی تیرولی دویم دا جیلی پا جیل کی خپی دریم دا جیلی ار وقت دا جیل نه وتل غواړي چې کله دا دنیا د مسلمان د فارغ قید خانه ده د بار وخت سوچ او فکر د آخرت د جنت داغي چلته به کله ځو وجنت الکافر او دا دنیا د کافر د پاره جنت دی د کافر په لخوا
که گناه کوي که زنا کوي که بے حیايي کوي که حرام خوري که سود اخلي که رشوت اخلي دغه د کافرو کار وي. دلته پابندي په هغه نشته. دلته د مسلمان د پاره د پابندۍ زندگی ده. مسلمان به د پابندۍ ژوند تیری په دنیا کې. ښه الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. او بیا چې کله دنیا دا جون ختم شي او بیا د قبر او د برزخ جنم ختم شي او دا مسلمان په دنیا کې د پابندۍ جون تیر کړو نو بیا په جنت کې د پابندۍ جون نشته. بیا ته مکمل ازادي ده. بیا ته مکمل د دې مسلمان خپل خوخه ده او بیا ته د مسلمان ته هر قسمه سہولت دی. الته بیا د مسلمان ته هر قسمه مزي او خوشحالي دي. الته د زندگی همیشه را، الته د صحت همیشه دی، الته نعمتونه همیشه، لذتونه همیشه. سونه ودونه دی غواړي هغه عمره د الته پابندي پد نشته، د باندې بیماری نشته، تکلیف نشته، سردردی نشته، د خپو درد نشته، دشمنی نشته، اس قسمه پریشانی نشته. او بل زما عزتمندو قرآن یو بل ټکی ذکر کړی نزلا من غفور الرحیم. دینه بل غټه خبره نشته او که زمونږ استاد ورته سوچي آخرت کې الله فرمای نزلا زما دی بندگانو د پاره ایمان والو د پاره چې دنیا کې د پابندۍ جون تیر کړو د حرام لکونه ورته ملاویدل لته ورکولا نو اوس بسی نزلا دلو ملمستیای دی بالته ملمی چا ملم بیارا من غفور الرحیم د آغا ذات د طرف نه ودی ملمی چې کوم غفور او رحیم ذات دی. اے الله پاک به میزبانی او د الله بنده به د الله مهمانی. دین لوی خبره بلشته څه چې الله پاک د چا ملمستیا کوي. موږ تاسو دا سوچ نه کوو. الله رب العزت په خپل د خپل بندګانو ملمستیا کوي. نزلا من غفور الرحیم. په دې وجہ د مرګ یو اٹل فیصله ده، اٹل حقیقت دی. وی دا مرګ روزانه اعلان کوي چې انا الموت الذي افرق بین البنات والامهات. دا د مرګ روزانه چغی دی اعلان دی. زه هغه مرګ یم زه جدایي راولم په میندلونو د میندو کې. لور د مور جدا کوم، مور د لور نه جدا کوم. مرګ دا زما کار دی. انا الموت الذي افرق بین البنات والامهات. انا الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات. ز آغا مرگ ما درونو د خویندو میس کی جدا والی راولم. انا الموت الذي افرق بین کل حبیب. ز آغا مرگم ز خواگ خواگ دوستان جدا کوم یو بلنا. انا الموت الذي اخرب الديار والقصور. ز آغا مرگ ما زروانوم زرانگوم کورون و محلات. انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجه. ز اغه مرګ ما د خزه او خاون میس کی جدائی راولم. ز اغه مرګ ما د بچو او د مور پلار میس کی جدائی راولم. ز اغه مرګ ما اخرب العمور چې ز آبادی روانوما. اخرب الديار والقصور کورون روانوم محلات روانوم. وانا الموت الذي اعمر القبور. ز اغه مرګ ما قبرستان آبادوم، قبرونه آبادوم. دا د مرګ روزانه اعلان دی. په دې وجہ الله تبارک وتعالی خپل عظیم کتاب کې دا اعلان فرمایلی دی چې کل نفس ذائقه الموت. کل نفس هر یو تن دلته مرګ راځي. دا مرګ بسکی هر یو تن د مرګ نه هیڅوک بچ نشي پاتې کېدی. په دې وجه زما عزتمندو چې کله د انسان وفات شي که نه د وفات سره دې تقسیم شي. روح تینا ملک الموت یوړو د یو روح نو روح تم ملک الموت یوړو. بیا دویم نمبر د جسم. بیا د جسم مشتملو په دې غوښه او پاډوکو باندې. نو غوښه خو چینجي وخوري او اډوکی د اډوکی خاورو سره خاوري شي. نو اډوکی خاورو سره خاوري شو، خاورو خوړه، غوښه چینجو خوړه، روح ته ملک الموت یوړو او چې کوم مال او جیدات ته نه پاتې هغه د وارثانو شو. اوس په دې کې ایمانو
چې د شیطان ته یو نصیحه په دغه وخت کې د خپل ایمان حفاظت پکار دی. د هغه نیک اعمال دي نو که داسې کارونه وکړه نیک اعمال به خلکو ته منتقل شي. د ایمان او د دې نیکو اعمالو باره کې فکرمند کېدل پکار دي چې مرګ سره خو به زه بالکل ټوکړي ټوکړي شم، روح به رانه یو طرف ته لاړ شي، دا بدن دا غوښې به مې یو طرف ته شي، هډوکي به مې بل طرف ته شي، مال و جیداد هغه بل طرف ته لاړلو. اوس ایمان او نیک اعمال دي نو که چې د پردې حق دی په دنیا کې والی نو هغه نیک اعمال به دی خوا لړ شي. پردې غیبت دی کړی دی هغه عبادات به دی خوا لړ شي. او کله په آخر کې د نه شیطان ایمان هم ضایع کو، الله زمونږ او ستاسو د ایمان حفاظت وکړي، نو بس بیا خو پکې څه پاتې نه شو. په دې وجه هر وخت مرګ دا یاد ساتل پکار دي. بل زما عزتمندو دا دنیا چې دا د دنیا دا جون دا مستقل اقامت نه دی. دا دنیا دار الاقامه نه ده چې دلته د انسان همیشه د پاره او دې سره د زړه لګي وای ای دنیا جی لگانے کی دنیا جی لگانے کی جا دنیا نہیں ہے. دړه لګولو زه دنیا نه ده، دړه لګولو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ای عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دا خدا عبرت زیر خوا. په دې وجه وای دا ملک الموت چې دی نه چاته پوسو کو چې ته ډایرک عمله کې سړی دا راځي او روح وړي وینا. زه خپل قاصدین مخکې ورلېږم، ډېر کاره ته قاصدین ورلېږم. وایي هغه څنګه د یو سړي غاښ ووتو، دا د ملک الموت یو پیغام، خبردار داسې هم کیدی شي د غاښ در باندې راغی په دې کې زه نغلی ورته سوالم. ډېر خلک یې یار په پلان کې د غاښ در راغلی و یاره بس مړ شه په درد کې، ستا په ګیډه باندې دړ راغلی و، ستا باندې دړه دوره راغله، دا د ملک الموت د طرف نه تا ته یو پیغام دی، دا د هغه طرف نه تا ته یو میسج دی، دا د هغه طرف نه تا ته یو قاصد دی، تا ټکر وواله، تا اکسیډنټ وکړه، ستا په ګاونډ کې غم وشو، دا تا دپاره یو قاصد دی. هلکه نن دلته سبا دلته در روان یم. وایي کله چې په کم کور کې غم وشي دا خلک جاړي چغې وایي، وایي ملک الموت ته ولې جاړئ؟ داسې زه په اول ځل نیم راغلی، مخکې م راغلی یم، اوس هم رالم چې کور مې دننی خالي کړي، زه به بار بار راځم. ګورې زه به ګورې بار بار راځم. نو دا خبرې ځان ته مخې ته بار بار راوستل پکار دي. په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا کې بسنګ وخت تیروي. کن فی الدنیا شپ دنیا کې. دا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر صاحب ته ویل. عبداللہ ابن عمر دی وګونه ونیولو ځان ته متوجه کو. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی، امام ترمذی ذکر کړی. وطی ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب. په دنیا کې داسې وخت تیروله که چې ته یو مسافر یې. مسافر څنګه وخت تیری؟ که په دوبۍ کې او که په عربو کې، که دلته د خپلې ضلعې نه بار نورو ضلعو کې، د هر وخت دا سوچي چې کله به کور ته ځم ډېر څه جمع کم، کور ته ځانه مخکې ولیږم. دنیا کې ته یو حیثیت مسافر سره ژوند تېروه، خپل وطن اصلي د ځانه مخکې هر څه ولیږه، خیرات صدقات د ځانه مخکې ولیږه، دارنګې عبادات نیک اعمال ښایسته اخلاق دا د ځانه مخکې ولیږه. ځکه زمونږ اصل وطن د همیشه ژوند اخو آخرت دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فرمای او عابر السبیل، یا داسې دنیا کې وخت تېروه چې ته په دنیا کې بس یو لاره باندې تېرېدو والی، راهګیرې، راهګذر په لاره باندې تېرېدو والی. یو انسان په لاره ځي نو که خپل ضرورت یې راغی نو ضرورت زر پوره کړي، خو هلته ډډه نه وي چې هلته کې سملی شي. ځکه بعضې علما ذکر کوي د دې دنیا مثال په شان د بیت الخلا دی. نو بیت الخلا خو به استعمال کې راولي، ځکه ته ضرورت د انسان راځي. خو چې د داسې بچانی اورېدلي چې هلکه پلانکو کر ډېره مزېدار بیت الخلا ده او اے سی پکې لګېدلې دی او ښه مزېدار سهولت دی پکې، او دی هلته ورتلو 10 چردامې کوه، باتروم کې یو ګنټه آرام وکړو. داسې بچانی اورېدلي، څوک باتروم کې آرام نه کوي. دا ولې؟ دا باتروم د آرام دپاره نه، دا ضرورت دپاره دی. بس خپل ضرورت پوره کوي سړی، هلته بیا ایسارېږي هم نه، بس فوراً دی روزي. نو دنیا کې خپل ضرورت تر سره کوه، خپل منزل مقصود ته مخکې ځه، منزل مقصود دپاره تیاری کوه چې هغه آخرت دی.
نو ځکه نبی علیہ السلام ابن عمر سره تو فرمایل کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. ابن عمر سره ته نداز دکو نو بیا به ابن عمر رضی الله عنه ملګرو ته عجیبه خبره کوله، ورته به ویل چې کله تاسو باندې سبا راغی فلا تنتظر المساء، د ماښام انتظار مه کوئ. ګورئ چې ورګه ماښام کېږي به دا بکو دا بکو دا بکو دا بکو، چې کله مو سبا کو د بیګا انتظار مه کوئ، او چې کله مو بیګا کو نو د سبا انتظار مه کوئ، کیدای شي په دې کې ستا مرګ راشي. دونه د مرګ دپاره په تیاری کې لګېدل پکار دي. نو زما عزتمندو علما ذکر کوي د آخرت د سفر دپاره څو منازل دي. د آخرت د سفر څو منازل دي. یو منزل د آخرت لومبني د سکرات الموت، دن کدن لومبني منزل دی، او دا ډېر سخت منزل دی چې دا شروع شه د توبې دروازې بندې شوې، بیا پکې نور څه نه کېږي. ښه دې نه مخکې که د الله سره د روغه وکړه، خپل تعلق د الله سره برابر که خو صحیح ده، او که نه د نزع حالت شروع شه نو بیا پکې څه کېږي نه. دا لومبی منزل دی د آخرت سکرات الموت. بیا دویم منزل د آخرت دا قبر دی، او هغه قبر روزانه اعلان کوي چې زه د تیارو کورم، زه د چینجو کورم، زه د یوازیوالي کورم. انا بیت الوحدت و انا بیت الدود و انا بیت الظلمات. زه د تیارو کورم، زه د یوازیوالي کورم، او زه د چینجو کورم. نو دویم منزل دا قبر دی، او دریم منزل دا حشر دی. او دارنګي د هغه میدان محشر په هغه ورځ داغي یو ورځ علما ذکر کوي دا 50,000 کاله ده. 50,000 کاله په ایمان والا او په اسانه او په خوشحالو سره تیریږي، د بيدونو د پاره ډېره زیاته ګرانه یې. او بیا بل منزل میزان دی، د اعمال تلل دی، د چا اعمال بدرانه شي او د چا اعمال بسپک شي، دا منزل هم پکې را روان دی. او یو منزل د آخرت پولیس ورات دی، نیکو اعمال والا او په اسانه سره وروابلوزي ور باندې په اسانتیا سره د بجلی د پلک په شان دی، او بېدینه خلک به په هغه کونډو کې انخلي او جهنم ته به رالړی کېږي د هغې نه. نو مرګ دا یو حقیقي څیز دی، او قرآن دې ته یقین وایي چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. او دا مرګ به په هر چا راځي، کل نفس ذائقة الموت. او بیا ځینې روایاتو کې راځي چې د ټولو نه آخر کې به ملک الموت ته مرګ راشي. ښه د مرګ فرشته دې ته به هم مرګ راشي. دا مرګ الله پاک ولې را لېږلی دی؟ ما یو آیت مبارکه سیسه لوستې وه، ایک الله فرمای خلق الموت والحیات، الله مرګ پیدا کړی، الله جون. دا مرګ الله سره لپاره پیدا کو. علما ذکر کوي الله پاک چونکه حکیم ذات دی، او د حکیم کار د حکمت نه خالی نی. د حکیم ار یو کار د حکمت نه سراسر ډکی. په دې مرګ کې څه حکمتونه دي؟ نو د دې علماو ګڼ حکمتونه بیان کړي. یو حکمت دا ذکر کړی دی د مرګ چې په دنیا کې نیکان خلق ځان کړی، په ګرمو کې عبادات کوي، په یخنۍ کې عبادات کوي، خیرات کوي، صدقات کوي، زکات ور کوي، حجونه ادا کوي، مال لګي، بدن کړی، مجاهدی کوي، ریاضتونه کوي، شوګيري کوي، تهجد کوي. دا سره لپاره کوي، دا دې لپاره کوي به د مرګ نه وروسته یو بل عالم را روان دی، آخرت. او آخرت ته رسېدل بغیر د مرګ نه کېږي نه. نو هلته به د دې صلې میلاویږي که نه، ښه د دې بدلې به میلاویږي، د دې بدلې به میلاویږي. په دنیا کې څوک ظلم کوي، زیاتی کوي، حرام خوري کوي، بېدیني کوي، د دې صلې را روانې دي هغه ورځ د قیامت ته. نو په مرګ کې یو حکمت علماء کرام دا ذکر کوي. دویم دا که چېرته دا مرګ نه وي، بیا به ډېرو خلکو د آبادي د زیاتېدو چې بی دا خو دونه خلک سیوا کېږي، دا به کوم ځای ځایېږي، دا به کوم ځای ځایېږي. د دې غم به خلکو سره ډېرو د دې په ټینشنونو پریشانو کې به مبتلا وو. حالانکه نن زمانه کې وګوره، نن په تمامه دنیا کې غالباً 5 ارب مسلمانان وي، تقریباً 5 ارب
او لګیا دي خلک تحریکونه چلیږي چې بھئی نور انسانان دنیا ته رانشي. دا چې مرګ نه وي او دغه رنګې زیاتېدې نو بیا به خلکو ته دا ډېره لویه مسله جوړېده. بل علماء کرام ذکر کوي د مرګ کې یو حکمت دا دی د کشرانو صلاحیتونه بروکار راوستی شي. په پلار کې هم څه صفات شته خو ډېر صفات دا دي په غزوي کې دي، خو چې تر څو پورې دا پلار په یو عهده دی په یو مقام دی نو د زویغه صلاحیت یې خلکو ته نه ښکاره کېږي. او دا یو علماو مثال ذکر کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ژوندی و نو د ابوبکر مقام خو دونه خلکو ته نه ښکاره کېدو. د ابوبکر خلافت دغه فتوحات بیا د عمر رضی الله عنه خلافت دارنګه د عثمان غنی رضی الله عنه د علی رضی الله عنه دا خو د نبی علیہ السلام وفات کېدو سره دک خلق مخې ته راغله. بیا دا دونه محدثین دا دونه مفسرین دا دونه مجتهدین دا ولې راغله. نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو دا سلسله وچلیده ورپسې. ځکه بعضې علما ولیکلي دي کبرني موت الکبرا د مشرانو هغه مرګ زه مشر کم کور کې مشري زوی دغه چا سره جان پہچانم نی څوک یې پیژنیم نه چې د غم خادی کې هم څوک نه پیژني ځکه ټولې منډې تړلې پلار وي. خو چې پلار وفات شه نو بیا دقه بچی دی نو غم خادی ته هم ځان رسوي. دارنګې نور که څه صلاحیتونه پکې دي نو هغه هم اجاګر شي. نو په مرګ کې یو حکمت علماء کرام دا ذکر کوي. بل دا زما عزتمندو د مرګ سره علماء کرام ذکر کوي چې دا مرګ جنت ته د تلو لپاره یو لار ده. جنت ته بغیر د مرګ نه سړی په بله لار سره نشي رسېدی. نو امام غزالی رحمت الله علیه بیا د دنیا مثال ذکر کړي د دنیا د زندگی او د آخرت د زندگی چې دا ټوله دنیا دا د اوري دانو نه ډکه شي که نه کال بعد یو مارغه راځي یو دانه ته درکوي. اوس د اوري دانې خو هسې هم ډېرې وړي بیا چې کال بعد یو مارغه راځي یو دانه کال پس بله دانه وی ایٹ لاست چې دا میدان به غونډه دنیا دا ختم شي دا اوري دا دانې به ختم شي او هر چې د آخرت زندگی دغه نه ختمیږي. نو د هغه همیشه ژوند دپاره تیاری پکار دی. ځکه سالک ذکر کوي یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل. ای هغه کسه د دنیا دندو د دنیا جاخو هغه ترا مصروفه کړی یا هغې منحمک کړی هغه اوږدو اوږدو امیدونو دوکه کړی. اولم یزل فی غفلت دی همیشه په غفلت کې دی حتی وفا منه الاجل تر دې چې نیټې پوره شي. او والموت یاتی بغتة والقبر صندوق العمل دا مرګ راشي او دا قبر د اعمالو د پاره صندوق دی. اصبر علی احوالها د دنیا په مشکلات او پریشانو په دې باندې صبر کوا. لا موت الا بالاجل مرګ په خپل وخت مقرر باندې راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امت عمرونه ما بین 60 الی 70. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امت عمرونه دا د 60 او 70 سالو په میانس کې دي ښه. او د مرګ نه د هیچا د پاره خلاصون نشته. د مرګ نه هیچا د پاره تیښته نشته. حکومت انسان له د مرګ نه نشي خلاصولی. وګوره فرعون سره څونه لوی حکومت و د خدای دعوې کوله خو مرګ ور باندې راغی. دارنګې وګوره که انسان سره ډېر لوی دولت دی خو دا دولت انسان لره د مرګ نه نشي خلاصولی. وګوره قارون سره څونه لوی خزانې وي. دارنګې وګوره که تا سره حکمت او هوښیارتیا ده دا تا د مرګ نه نشي خلاصولی. د لقمان حکیم صاحب سره څونه حکمت او هوښیارتیا وه قرآن یې تذکره کړې ده ولقد آتینا لقمان الحکمت. دارنګې دا مرګ چې دی دا په همتونو طاقتونو سره هم نشي واپس کېدی. وګوره ډېر لوی لوی پهلوانان د دنیا تیر شوي دي. رستم او سهراب په تاریخ کې خلک یادوي خو هغه هم د دنیا نه لړل. لوی لوی پهلوان وو طاقتونه یې وو. دارنګې وګوره افلاطون ته وګوره هغه بقرات او سقراط ته وګوره د خپلې زمانې کې ځان ته سوی خو د مرګ نه خو خلاص نه شو د دنیا نه لاړه. چا لره د هغې حسن و جمال
د مرګ نه نشي بچ کولی. څونه حسینانو جمیلان دفن شو. دارنګې محبت هغه د مرګ نه خلاصول نشي کولی. د یو مور د بچي سره څونه مینه ده، هغه بچی د مور په مخ کې وفات کیږي، هغه مینه نشي واپس کولی هغه مرګ. دارنګې هغه وفاداری دغه ښځې خاوند په میز کې څونه وفاداری ده، خو دغه وفاداری هغې لره د مرګ نه نشي بچ کولی. د چا ولایت اولیاء لره د مرګ نه نشي خلاصولی. څونه اولیاء د دنیا نه لاړه. او دا څه کې چې هغه لوی صنعت و خرفت والا عادیان و سمودیان د دنیا نه لاړه. او دا ټول څه کې انبیاء کرام علیهم السلام د هغې نبوت انبیاء لره د مرګ نه نشي بچ کولی. انبیاء علیهم السلام د دنیا نه نه یې تلي څه. نو زما عزتمندو دا مرګ اټله فیصله ده، دې له تیاری پکار دی. او تیاری به څنګه وي؟ بس هغه انسان په خپله پوهېږي چې زه مرګ دپاره تیاری کوم، ماله څه کول پکار دي. بعضې روایتو کې راځي استبق قلبک، ځان نه تپوس وکړه، د خپل زړه نه لږ تپوس وکړه ته څونه اوبو کې ډوبې. چې انسان ځان دپاره سوچ کوي که څونه اوبو کې ډوبې ما، زه په کوم روزګار کې یم، زه څه کوم، ښه کوم که بد کوم، دا انسان ته ښه پته ده. یو ځای ته یو عالم صاحب راغلی و، نو ملګرو ورته وایي چې لږ بیان وکړه.